افتخار صاحب ناسته چې کوم زمونږ د ډسټرکټ هاکي اسوسییشن چې کوم دی جی د هغې جنرل سیکرټري دی هغې سره مونږ سره چې کوم دویم میلمه ناست دی نو هغه دی فواد خان صاحب چې کوم د هاکي کوچ دی کرنټلی مردان نو دی سره به مونږ راځو نو تاسو افتخار صاحب څه وایي دې باره کې چې کوم د دومره های لیول نه چې کوم پاکستان چې کوم دومره 4 ټایم چیمپئن پاتې شوی دغه شانتې څنګه موږ ووایو سیورل ټایم هغه ایشین چیمپئن پاتې شو د هغې نه علاوه اولمپک چیمپئن سیف گیم چیمپئن نن دې وخت موږ ولې پاتې شو چې هغه ایون کوالیفای نه کوي بسم الله الرحمن الرحیم عادل صاحب ډېره ډېره مهرباني چې تاسو موږ د اخو باندې کې یا د لوبو باندې کې روغتو دی جیون هم زه ډېر مشکور یم تاسو ته پته شته د 80 په منځ کې د 90 په منځ کې د کې ډېر وی سکوپ د هغې غټه وجه دا وایي چې د ګراس روټ لیول ډېر وی د ګراس روټ لیول موږ دې ته وایو چې سکولونو کې باقي وه په میډل سکول کې باقي وه په سکول کې باقي وه دا هغه ځای نه به راتله کالج ته باقي وه بیا به یونیورسټۍ کې باقي وه د کالج نه به هلک لړو نیشنل ټیم ته ډپارټمنټ ټیم ته د هغه ډپارټمنټ ټیم نه به نیشنل ټیم ته لړو ښه پلیر به لړو اوس هغه ویډیو هغه څیز په معاشره زموږ په چې کوم په اکې په لیول کې په سکولونو کې نشته ما بل وزم دلته تاسو سره خبرې کړې عادل صاحب چې دلته تقریبا په ضلع کې 75 یونین کونسل دي تقریبا 30-35 های سکولونه دي دکسې 40-50 میډل سکولونه دي خو چې کله د سکولونو ټورنمنټ راشي نو د های سکولونو څلور ټیمه راشي او د میډل سکولونه 3 څلور ټیمه راشي دای په منځ کې وشي نو چې هغه کراس روټ لیول زموږ ډیمیج دی دا هغې هېڅ قسمه لکه څه ویډیو نه راپاتې که چېرې د هغې فقدان یا د هغې کمې ختمول غواړي نو لومبې به راځو مونږ سکولونو ته مونږ به سکول مونږ له به ښه کلاړي راکوي अब مونږ له کالج ته راځي د کالج نه بیا مونږ ته ځو انډر 16 کالج نه به انډر 16 ته ځو انډر 18 ته به ځو اوپن ته به ځو د هغه ځای نه مونږ ته یو ښه کلاړي راکوي افتخار صاحب ډېر ښه کوېسچن تاسو وکړو چې یاره پیسو پورې مونږ ته د سکول لیول نه پلیر نه میلاو شوي نو هغه ګرانه ده چې یاره زمونږ چې کوم پلیرز دي نو هغه بره راشي خو زه نن تاسو ته یو خبر وکړم چې پلیر ولې مونږ ته د سکول د طرف نه راشي فار ایگزامپل چې په ګورنمنټ انسټیټیوشن کې هغې ته څه سکالرشپ میلاو شي یا د هغې چې کوم سټډي ده نو د هغې ایکسټرا خیال وساتلی شي که تاسو خیال وکړئ نو په سکول لیول کې موږ خپله جي ګورنمنټ سکولز کې سبق ویلی ګورنمنټ کالجز کې هم سبق ویلی وړوکې سهار په 2م کلاس کې موږ راوباسو گیم ته ځي او هغه د چوټۍ نه پس ځي هېڅ قسم د هغه دپاره بیا نه موږ د ایکسټرا کلاسز غم هم نه کوو ټیک شوه نو داسې تاسو څه ویل غواړئ ګورنمنټ نه تاسو څه ډیمانډ کول غواړئ چې داسې سکالرشپس وغیره یا د هغې دپاره څه ایکسټرا کلاسز چې کوم ته 0 کلاسز ویلې کېږي ارینج کول پکار عادل بھائی تاسو د انسنټیو خبره کوئ چې د کلاړي د انسنټیو مسله ده بالکل انسنټیو خو د هغې کې چې څونه د هغې دا کمی چې راغی نو دغه د انسنټیو د وجې راغی کله کلاړي ته هغه انسنټیو نه میلېږي کوم چې هغه محنت کوي په سکولونو کې خو داسې شته نه چېرې تاسو وایئ کړه سکول کې به کلاړي جوړېږي او بیا به هغه ته د هغې انسنټیو میلېږي ټیک ته چې د هغه د ایجوکیشن یا فرست کلاس کې یا لومبۍ کلاس نه دی روبځي یا دی مونږ په آخري کلاس کې یا مازدیګر دی مونږ بوزو دته وایي چېرته سټیډیم کې یا په سکول کې چې کوم ګراوند دی پای کې ته ټریننګ کوه او پای کې ته گیم کوه گیم نه لکه فارغه شي نو بیا ته زه خپل سټډي کوه دا حقیقت دی چې د هغه په گیم باندې د هغه سټډي افیکټ کېږي خو زه ستاسو د خبرې سره یو اتفاق نه کوم کله کوم ځای کې چې ګیم وي هلته هیلدي لکه معاشره هم جوړېږي بالکل او دې څیز سره د هلکانو ذهنیت تیزېږي بالکل ساوند مایند او ساوند باډي دغه خبره ده نو تیزیږي هلکان ورسره لکه کلاړي دې سره ښه کېږي د ده صحت د ده سټیمنا د سټډي په حواله باندې تیزیږي نو سکولونو کې خو دا څیز نشته چې هغه ته د هغې انسنټیو میلاو شي د یونیورسټو په لیول شته بیا کم از کم کو چېرې یو لکه یونیورسټۍ ته ورسي او د هغې ښه پلیر دی پکار دا دی چې هغه سره د هغې د پلیر سره د هغه د سټډي افیکټ نه شي نو هغه ته انسنټیو میلاو شي ټیک خبره راځو په واقعي صاحب تاسو له چې څنګه تاسو ته پته ده هاکي او بیا هاکي نه بلکې هر یو گیم چې دی نو کوچنګ یو ډېر امپورټنټ پارټ دی دا د یو قسم د یو پلیر یو بیک بون دی نو څه ویل غواړئ تاسو هاکي او چې کوم کرنټلی تاسو مردان کې کوچنګ کوئ د هغې حوالې سره بسم الله الرحمن الرحیم عادل بھائی ستاسو ډېره شکریه جیو نیوز ډېره شکریه چې موږ هم راوغوښتو کوچنګ ډېر ډیفیکلټ دا دی او کی کول آسان دی او دا کوچنګ ډېر زیات ګران دی چې موږ مردان کې به دا ووایو چې اسټوټپ نه مې لګېدلی دی او موږ سره هغه لیول ټرینران نو
شکر دې موږ دونه لیول باندې کې کړو کېم مې کړی دی نو دونه سم زده کړي وه چې هغه مردان ته راوړل مردان کې ښه وي هلکانو ته او پلیئرز انشاءالله چې ډېر مونږ لکه موټیویټ کړل او اوس چونکې ریسنټ زمونږ دوه درې هلکان یو ابراهیم ملک دی جونیئر دی بالکل پاکستان جونیئر دی ایمل دی پاکستان بورډ ټیم کې تلو هلال هلک تلو جواد تللی دی نو کوچنګ زمونږ یې سره ډېر زمونږ لکه ایکسپیرینس دونه ونه خو بیا هم یو ټایم چې داسې و چې کو تاسو خیال کړی وي نو چې څنګه تاسو ته ما وایي چې سیورل ټایم زموږ پاکستان ټیم چیمپینز پاتې شوي دی کې کو تاسو وګورئ نو 80% موږ په ګراس باندې وکیل صاحب چیمپینز پاتې شوي یو نو کو تاسو خیال وکړئ چې کله گیم ټرپ ته شو جي نو دا ستاسو اوورال یو فټنس ټیسټ راغی او ټول چې کومه هغه د سیستم چې دی نو هغه سیسټمیټیک سیستم سٹارټ شو فټنس انوالو شو په گیم کې او ایجوکیشن انوالو شو خاص کر چې تاسو وګورئ دا منټل فټنس یو ډېر امپورټنټ کردار لري نو په دغه ځای کې تاسو خیال وکړئ نو موږ وروسته پاتې شو نو سټیل تاسو څه ویل غواړئ څه ډیمانډ کوئ د ګورنمنټ نه یا تاسو په خپله باندې داسې څه انیشیټیو کول غواړئ چې داسې سیسټمیټیک ټریننګ دپاره موږ ټرینرز ارینج کړو موږ منټل فټنس دپاره سایکولوجسټ ارینج کړو نو دې کې باقاعده موږ تاسو سره هیلپ هم کوو او ارینج کوو به انشاءالله جیون نیوز به مختلف سیمینارز هم کوي خو تاسو څه ویل غواړئ کمې شته د دې شیزونو ډېر زیات کمې دي جي زه خو خپله ځاني دا وایم چې لکه موږ له پراپر ټرینر پکار دی خاص کر کو یورپین دي نو موږ له هغې ارینج کول پکار دي دلته مردان کې پاکستان کې فیډریشن له پکار دي دا چې په دې دا سټیپ والي او پکار ډېر زیات دي ضرورت دی دا ځکه چې اکید وروسته لاړه له دې وجې نه لاړه زموږ دا یورپ پلیر چې کوم دی نو فټنس ډېر زیات فرق دی وکیل صاحب ډېر شرمندګي مونږ ته مونږ ولیده کو تاسو لاست ټایم خیال کړي یو نیشنل چیمپینشپ او د هغې بیا به فاینل کې کو تاسو د هغې څنګه اختتام ولیدو که نه ډېر شرمندګي څه ویل غواړي ایجوکیشن کمې شته سټیل جي کوچز کې چې یاره د دې هغه منټل فټنس وکړي چې دوی پوهه کړي چې یاره اګریشن څه شیز دی بیا د اګریشن چې دي نو مختلف ټایپس دي کو په هغې باندې دا پلیئرز پوه شي نو پلیئر خو جي یو وړوکی دی هغه خو چې تا کوم په ګوتې نونیسو په کومه لار د روان عادل بھائی زه تاسو ته خبره کوم چې د فټنس او د منټل فټنس تاسو د کرکټ ته وګورئ یا داسې تاسو فوټبال ته وګورئ د دې دپاره د فارن نه دي کوچز راغواړي او د دې دپاره فارن نه کوچز راغواړي چې دا دې ته څه نوې آیډیا ورکړي چونکې په ورلډ کلاس گیم دی د ورلډ کلاس دپاره زموږ دپاره یو نوې آیډیا پکار ده نوې آیډیا موږ په زړو کوچز کوم چې زاړه کوچز دي هغې سره زوړ یو پروګرام دی او په هغې باندې بس هغې خپل اپروچ کوي او کلاړي هم پاکه زوړ چیز کې پاتې شي لکه کوم چې د هغه بس دغه ګراوند حده پورې پاتې شي هغه سره نوې څه څیز رانه شي پکار دا ده چې دلته ښه باقاعده زه تاسو ته وایم چې دلته د ګراوند علاوه په سکرین هم ټریننګ ورکړي صحیح خبره چې دلته ټي وي ولګوي دلته په سکرین باندې ولګوي دلته د ورلډ کلاس چې څونه ښه ټیپونه دي چې هغه ورته وښایي چې یاره دا لیفټن دی دا رائټ هند دی دا لیفټ آف دی دی داسې کردار دی داسې کردار دی د دې بکس ملاویږي پکار چې دې ته په هغې باندې کوچز ورکړي کوچینګ ورکړي په هغه بکس باندې خو هغه څیز نشته جي موږ چې څونه ټریننګ ولیدل کوچ فواز صاحب وناست دی موږ چې څونه ولیدل نو په ګراوند کې بس منډه ووهه په ګراوند کې جي ایکسرسایز وکړه د فټ وکړه لکه دا هغه جي سیستم نشته سیستم نشته جي وړوکی راځي هغه هغه نارمل خبره دی 10-15 منټ رننګ وکړي دا نشته چې یاره دا انډورنس ټریننګ دی د هغه دپاره دا نشته چې دا سپیډ ټریننګ به دی کوي هغې د پلیر دپاره اجیلټي ضرورت دی هغه بلکل نشته که نه نو دې دپاره چې تر څو پورې یاد ساتئ موږ خو دغه خبره کوو چې زموږ ملک کې هاکي روانه ده خو دا چې دی نو دا هر څه په موږ باندې راځي ټیک شوه چې موږ د دې دپاره دغه شانتې کوچز ارینج کړو ٹھیک شو حالانکہ لکه تاسو اوس دې وخت پورې وایي دا 2021 سٹارټ دی او زموږ پلیئرز چې کوم دي مردان ته لکه دا تاسو ووایي دا خپله تاسو ووایي چې دا ټرینرز نشته نو څنګه به زموږ پلیئرز چې دي نو هغه به ډیولپ کېږي بالکل جی ټیک وایي زه تاسو عادل بھائی خبره کوم چې د تاسو دلته چې څونه کیمپ ګورئ په مردان کې یا په بل ضلع کې کیمپونه ګورئ د کیمپونو یو عجیبه غونډه کې انداز دی دا انداز دی چې بس راشي او داسې وکړي او پلانې کلاړي زه پېژنم هغه ښه کلاړیان دي او به دا شو دا د کے پي دپاره شو یا دا د پنجاب دپاره شو دا ټیم جوړ شو دا ولېږي دا څیزونه لږ شانه ختمول غواړي دا اوس تاسو ته پته شته زه درته یو خبره کوم موږ خو اوس په یم کول کې
فواد پشان یو ډېر ښه کوچ راغی چونکې په فیلډ پاتې شو په کیمپ پاتې شو دا څو ټف پلیران دي دا بغو د ګراس چې کوم د میټي دغه پلیرانو د بي سي او چې کله د موږ دغه ته څو ټف ترالو موږ ته تقریبا 100% یو ناشنا چینجز راغلي چونکې کې خو موږ پرې خو دا کی فیلډ موږ پرې نه خو دا نو موږ اکثر دي ته وایو چې تاسو ته یو خبرو کړه د منټل اپروچ لپاره او د منټل د دې سټرانګ کول لپاره د دې لپاره سکرین چې کوم کوچینګ دی کنه سکرین کوچینګ ما چې سونم کې ولیدل سونم چې زه فارن لکه زه سرچ کوم نو فارن ما چې سونم لیدل دا فارن کنټریز چې کوم هغه ته جی چې کوم ځای کې ګراوند دی الته سره خوا کې جی لیټیسټ ریسرچ تاسو تاسو جیم خبره صحیح ده خبره کټ کوم دی چې لیټیسټ جی ریسرچ شوی مطابق یو پلیئر ته مور دین 80% چې دین هغه منټل فټنس پکار یقینو کې موږ دغه 20% د فزیکل فټنس پسند ختی یو 80% نه زمون کوچز خبر دي نه زمون ټرینرز خبر دي او چې کوم جی کو په پی ایچ ایف کې جوب راځي کو په پاکستان کرکټ بورډ کې جوب راځي باقاعده و سره لاندې په شرایط کې دا لیکلي چې موږ به فرست کلاس پلیئر اخلو او کوچنګ لپاره مونږ به چې دی کو ټرینر اخلو نه مونږ فرست کلاس اخلو یاد ساتئ کو گیم ډیولپ کول غواړي او خاص کر د هکی ټیم گیم چې کم دی نو هغه ډیولپ کول غواړي په مردان کې نو دې لپاره به تاسو ته ایجوکیشن سایټ ته راتل غواړي او تاسو به کوالیفاید ټرینرز راولئ کوالیفاید چې کوم سایکولوژیسټ یا خبر راولئ نو علاوه تاسو چې دی نو دا گیم ډیولپ کې ادروایز چې څنګه پاکستان کې دا گیم نمبر ډاون دی هم دغه شانتي به زموږ په مردان کې دي د مې سایټ ته ځو د مې نه واپس راځو او دا پروګرام هم د دې ځای نه موږ جاری ساتو تاسو ګورئ जीवन न्यूज तुम्हारा स्कूल मेरी मर्जी का होगा गर्मी के मौसम में पापा का मुंह फीका पड़ जाता है तुम्हारे दोस्त मेरी मर्जी के होंगे आंधी और तेज हवा से इनका मुंह गर्दीला हो जाता है मैं भी देखता हूँ कैसे आर्टिस्ट बनता है बारिश में मुंह फूले हो जाते हैं अपनी मर्जी की लड़की से शादी सर्दियों में ना इनके चेहरे पर क्रैक्स पड़ जाते हैं जिससे ये भी थोड़े क्रैक बिल्कुल हमारे घर के बैरूनी पेंट की तरह अब मास्टर पेंट्स की बजाय गैर मयारी पेंट करवाओगे तो मौसम के साथ बाहर की शख्सियत पर असर तो पड़ेगा ही ना क्योंकि बदलते हुए मौसम बैरूनी दीवारों पर खास असरात छोड़ जाते हैं शदीद गर्मी से रंग फीके पड़ जाते हैं तेज हवा और आंधी घर की बैरूनी दीवारों पर गर्दो गुबार का बायस बनती है बारिश और नमी से फंगस नमूदार हो जाती है और सर्दियों में पेंट की सतह पर क्रैक्स पड़ जाते हैं इसीलिए मास्टर वेदर रेजिस्टेंट हर मौसम में औसम राजू जी दमे न पस او خپل پروګرام مخکې وضو په واسطه تاسو نه کوېسچن کو چې کوم مونږ وکتل زمونږ چې کوم کلبز دي په مردان کې هغه کو بجلیګر کلب شو هغه کو بغداد شو کرن هاکی کلب شو تاسو هوتی کلب چې کوم دي نو دا یو څو کلبز پیژنم نو بیسټ پلیران شته په دې کې چې څنګه تاسو وینئ بجلیګر کې خو زبردست پلیران دي زموږ په بغداد کې دي کرن هاکی کلب نوم یو څو ینګ پلیران ما لیدلي دي داسې مختلف کلبز موږ لیدلي دي خو که تاسو خیال وکړئ نو دا موږ ته نیچرل ټیلنټډ پلیرز میلاو شوي دي کمې شته سټیل کو دې سره مونږ لږ غونته کې چې کوم هغه انټرنیشنل سټینډرډ اف ټریننګ دی چې کوم پرنسپلز دي هغه کو مونږ دې سره اپنو کړو دې مونږ په ډایټ پلانز باندې پوهه کړو دې کو مونږ منټل فټنس راوستو نو یقینو کې چې هغه وخت لري نه چې عمده پلیران چې دي نو دی په پاکستان ټیم کې یا په ورلد کې دي تاسو مردان تاسو پاکستان چې دي نو دی ریپرزینټ کوي نو تاسو ویل غواړئ سټیل دا خبره زما صحیح ده چې دا نیچرل ټیلنټ بالکل پیور نیچرل ټیلنټ دی دغه اس قسم لکه دغه نشته اوس د ریسنٹ یو د بجلیګر کلب تاسو لکه ایزا کریانو مې دی ډېر ښه پلیر دی ایرپورټس کې د ما خیال کانټریکټ باندې وشو او د بغداد د کرن هغې کلب کې چې کوم دی نو ارسلان او فواد ډېر زیات ښه پلیران خو چونکې کمې شته ډېر زیات دي هغه وجه دا ده چې لکه ټرینر نشته دی بیسک ټرینر چې کوم پکار دی هغه نشته دی منټل چې کوم دغه پکار دی هغه نشته دی بل دلته اسټروټاپ ولګېده لکه چې کوم تاسو خبره چې ډایټس باندې پکار دی هغه نشته دی بس یو هله ګوله د شروع ده لکان راشي ګیم وکړي او زی بس په خپله مخه لکه زه به وکیل صاحب دا کوېسچن ما ځکه وکړو که تاسو خیال وکړئ نو فواد صاحب نن سبا زموږ مین کوچ دی کوم زموږ د ډسټرکټ نه
ټیم زینو فواد صاحب ورسره وي باقاعده کنه او فواد صاحب از ا پلیئر نو ډاوټ ما خپل لیدل اوټسټینډینګ پلیئر دی هیڅ خبره کول نه دی پکار خو کومه کوچینګ سایت ته راشو نو پراپر پکار دا دی چې تاسو چې کوم ډي ایچ ال جی پکار دی چې را فواد باندې یا د سه فواد سره شکو نور زموږ چې کوم خپل پلیئران دي نو مونږ باقاعده دي کوالیفاید کوچز کو نو گیم سره کو په دغه خبروم دی پوه شو دا به یو ډیر بیسټ سایت ته زموږ مردان د هوکی لړ شي عادل بھائی زه تاسو ته د کوالیفاید خبره کوم کوالیفاید کوچز مګه همیشه لپاره لکه موږ ته سرټیفیکیټ جاری کوي پاکستان هاکی فیډریشن بالکل د دې خپل ټریننګ موږ هو لکه اوس تاسو ته ریسنټ د فواد لکه مونږ چې کوم د صوبې ته دینه مخکې چې کوم دا کووډ 2020 او 2021 دینه مخکې صوبې ټیم تلو نو فواد وسره تلو نو هغه سیزونه پر ریکارډ شي چې هغه ریکارډ لړ شي پاکستان هاکی فیډریشن ته کله چې هاکی پاکستان هاکی فیډریشن ته لړ شي پاکستان هاکی فیډریشن باغ باندې یو سرټیفیکیټ جاری کی ایته موږ کوالیفاید وای بالکل خو تاسو بار یو خبره کوي چې د منټل اپروچ یا د فزیکل اپروچ زموږ چې سونه ټریننګ د فزیکل اپروچ فزیکل ټریننګ دی بالکل په ګراوند باندې موږ الکل فزیکل ټریننګ ورکو بس بیا چې څنګه هغه ټایم ختم شي هغه ته ځه هغه ته موږ په ډایټ باندې خبره کوو هغه ته نه مونږه د هغه په منټل اپروچ باندې خبره کوو زه تاسو ته بار خبره کوم چې موږ ته اکثر خلک وایي چې فارن ټیمونه فارن کنټریز ټیمونه خوشو دا هغې تاسو ته ما وختي تاسو زما خبره دا کړه دا ته غټه خبره کوم چې هلته هغې سره ګراوند کې جي هغې سره کوچز دي بالکل کوچز سره جي هغې سره خوا کې جیم دی هغې جیم نه فارغه شي بیا ګراوند ته راشي بیا جي هغې ته سکرین سټډي ورکوي بالکل سکرین سټډي څنګه ورکوي جي هغې ته ګوري چې تاسو وګورئ د پاکستان ټیم دی جي دغه پلانې کلاډي چې دا ډېر ښه دي د سایډ ګورئ د رایټ آوټ یې ډېر ښه دی لیفټ آوټ یې ښه دی یا رایټ یې ښه دی هغه سیز ګوري او د هغه اپروچ ګوري او د هغه نه ټریننګ کوي بالکل ویډیو سیشنز کوي باندې دغه سي هغه بیا د مختلف ټیمونو هغه سکرین باندې ګوري او هغه سکرین هغه ته او هغه شان پریکټس کوي نو دغه سره د منټل اپروچ چې دی پاکه باندې وکیل دا خبرې چې دی چې تاسو سره او دین دی باقاعده تاسو خو ایجوکیټډ او مې ډېر خوشاله یم چې زموږ په هوکی کې دغه شانتي ایجوکیټډ خلک شته شکر دی وکیل صاحب دا شیزونه پر وړل غواړي چې مردان ته زموږ دا پروګرام چې دی چې دا د پلیئر اواز دی او دا پروګرام موږ دی ایکچولی سٹارټ کړی د پلیئر لپاره دی نو په دې کې به تاسو سټیپ اخلي باقاعده موږ به د سره یو او دا چې کوم کوالیفاید خلک دي څنګه په واد غونډه کې کوالیفاید خلک دي دا موږ مخکې راولو ایون ځنې کارونه موږ وایو چې زموږ لپاره د زموږ هوکی لاندې روانه دا ملک زمونږ هم دی جی دا واړه چې دي دا زمونږ هم واړه دي نو د دې لپاره به چې موږ داسې سټیپونه اوچتو چې د پواد غونډه کې یا د سجاد هوتي غونډه کې یا مختلف تاسو ته ما وایي په بجلیګر کې ښه پلیران دي نو دغه پلیران به چې موږ د سکول سره تاسو میټینګ وکړئ باقاعده دلته موږ میټینګ ارینج کوو نو هغه سکولز ته چې کوم تاسو داسې کوچز لیږئ نو د هلته نه به تاسو ته پلیرز ملاویږي پلیرز جي هغه سیسټم لړو نن سبا موبایل دور دی واړه چې دي نو زمونږ زیاتره ټایم جي په مختلف گیمز باندې تیری موبایل هغه ګراوند ته راځي نه دی به مونږ جي داسې قسم اکټیویټیز به دې لپاره مونږ ډیزاین کوو چې دې مونږ ګراوند ته راشي په واسه کوم نن سبا کوم ټورنمنټس روان دي تاسو چې کوم ډسټرکټ لیول باندې چې کوم ټورنمنټس دي نو کم داسې ټورنمنټس کېږي په زموږ په ډسټرکټ کې ریسنټ د کووډ د دریم لیر چې راته دی نه مخکې یو ټورنمنټ وشو زموږ او هوتی هاکی کلب هغه وینم کو او تقریبا 8 ټیمونو پکې پارټیسپیشن کړو او دا غي نه مخکې یو ټورنمنټ شو نو ټورنمنټونه کېږي ټورنمنټ ودرېږي نه چې څونه ټورنمنټونه کېږي دونه پلیئرز راوځي هغې سره که نه نو دا د دې نه اوس د ورپسې د غټ ایونټ ایم ایچ ال روانو نو خو د کووډ د وجې سټاپ شوی دی او ایم ایچ ال شو انشاءالله نو لاست چې کوم ټورنمنټ وشو دوی هغې وګټلو هوتی هاکی کلب هوتی هاکی کلب ها دې کې څه فاینل تاسو چا سره راغلی بغداد سپورټس سره بغداد سپورټس کلب سره ټیک ته زو جی د مې طرف ته او د مې نه واپس راځو پروګرام هم د دې ځای نه تاسو ته مخ پر وړاندې بوځو تاسو ګورئ جی جیون نیوز
د مینه پس جی رالو او څنګه چې ډېر انټرسټینګ ټاپکس چالو دي جی زموږ په هوکي حوالې سره او بیا د مردان هوکي حوالې سره راځو جی تاسو چې کوم په ډسټرکټ کې دا ټورنمنټ روان کړی ایم ایچ ایل په نوم باندې جی نو وکیل صاحب تاسو زموږ د هغې چیرمین هم یې د هغې باره کې راته ووایي چې کوم سټپ تاسو اخیستی دي او کوم تاسو ته پاتې دي د هغې د کامیابي لپاره. عادل بھائی مونږه مشترکه طور کم چې د مردان ډسټرکټ هاکی اسوسییشن دی د هغې طرف نه مونږه دا سیستم دا سیز روان کړ چې مونږه په مردان کې د هاکی د پروموشن دپاره د پلیر د بهترۍ دپاره مونږ داسې یو اکټیویټیز وکړو چې مونږ کوم واړه واړه ټورنمنټ یې کوو یا انټر ډسټرکټ یا ډسټرکټ لیول باندې نو هغه هلک ته هغه شانه مینه نه ورکوي هلک ته هغه شان اپروچ نه ورکوي هلک په هغې باندې ډېر اپریټ کېږي نه یا ښه کېږي نه نو چونکې ګیر چاپېره د کرکټ لیګ وشو د فوټبال لیګ وشو نو مونږ ډسټرکټ هاکی اسوسییشن کېناستو او په هغې کې مونږ دا فیصله وکړه چې یاره مونږ مردان هاکی لیګ وکړو. بالکل د مردان هاکی لیګ کې مونږ ښه کافي لکه زموږ مقصد د هغې دا دی چې هاکی خشي په مردان کې بالکل په مردان کې هاکی خشي د هاکی پلیر خشي او هاکی چې تقریبا په صوبه کې مردان ته راشي. د مردان هاکی لیګ زه تاسو ته بار بار یو خبر کوم مقصد په څومره سیزونو کې چې ما خبره کړو زموږ صرف یو مقصد دی د هاکی د پروموشن لپاره په صورت پای کې موږ ته چې ښه کوچز راشي موږ سره به چې ښه کلاډیان راشي زه کو تاسو ماته به زه ډیټیل سره د مردان هاکی لیګ په دغه کې زم شپږ کلب ټیم په کېږي په مردان هاکی لیګ کې به شپږ ټیم وي د شپږو ټیمو کې په هر یو ټیم کې به څلور نیشنل پلیران او هغه نیشنل پلیران چې دي ابدل ترازی تاسو ته زه ډېر غټه فایده ښیم چې څلور به پلیران وي اووه به سره د مردان پلیران ټیک دی جی نو چې په بل ټیم کې اووه د مردان پلیران وي څلور په یو ټیم به اته کلاډیان د نیشنل پلیران لګیایي هغوی به په ګراونډ باندې یو خبره ایډ کوم وکیل صاحب تاسو سره دلته دې کې جی یو کیټیګري جوړه کې او هغې کې دا تاسو منډیټري کې چې په دغه 7 پلیرانس چې کوم زموږ لوکل دي چې په دې کې کم سے کم زموږ یو یا دوه پلیران انډر 16 یا انډر 19 چې کوم تاسو کیټیګریز دي هغه به کې خامخا انکلوډ کړي چونکې مردان کې ډېر غټ لیګ وشي تاسو څو کتلو ایم ایس ایف په دغه کې چې دغه کیټیګري انوالو نه شو نو زموږ یوت چې دی نو هغه هغې سره چې دی هغه پولیش نه شو جي تاسو ته مونږ ډرافټینګ لا نه دي درکړی تاسو ته چې مونږ ډرافټینګ درکړو نو زموږ انډر 19 پټ دا کم چې زموږ یو ټیم دی جی پای کې یو انډر 19 دی او انډر 16 دی دا پکې مونږ اډ کړی دي دا مین خبره ده بل تاسو ته زه هاکی په باره کې دا خبره کوم چې په هاکی کې چې څونه ښه پلیران دي اپ انډر 19 او په انډر 18 کې او په انډر 16 کې ډېر ښه ایج کې په دغه ایج کې ښه گیم مونږ ته ښه رزلټ راکوي دا به مونږ کړي دي جی دا مونږ کړي دي ګوډ دا ډېر بهترین سټیپ دی جی په واتس اپ تاسو سایټ ته راځو چې کوم د ایم ایچ ایل وشي نو دې کې تاسو پاینډ وکړئ چې کوم تاسو سره دا 6 کلبز دي په دغه 6 ټیمز کې سوریا چې کوم ټیمز دي نو په دغه 6 ټیمز کې چې دی تاسو پاینډ وکړئ او د دې چې کوم تاسو سره بیسټ پلیران روزي نو کوشش وکړئ چې د هغې لپاره باقاعده یو کیمپ ولګوئ هغې په هغې کې دا چې کوم 3 شیزونه مونږ یاد کړو نو دغه سیسټمیټک پروسیس باندې هم دغه کم سے کم تاسو یو 20-15 دن یا 20-25 دن شو نو دا تاسو ځان سره وساتئ نو دغه بس تاسو پاینډینګ شي هغې کې بالکل تاسو دې ته مه ګورئ چې یاره دا د دې ټیم سره تعلق دی دا د دې ټیم سره دی ښه په میرټ باندې وکړئ او دغه کیمپ دا ورته زما یو سجیشن دی چې تاسو ته نو که دغه شان توشن دا به یو ډېر بیسټ انداز تاسو ښکلی سجیشن دی ستاسو او دې لپاره مونږ وکیل صاحب سره مونږ دغه کړی دی پاکستان کې فیډریشن سره مونږ لکه خبره روان یم دي هغوی به باقاعده مونږ دې کې راغواړو نو د مین مقصد د هغې د مونږ دا دی چې کوم پلیرز مونږ ستاسو خبره چې نشاندهي وکړو کوم پلیرانو او کیمپ ولګو نو هغې له مونږ پاکستان کې فیډریشن چې مونږ له کوچ راکړي د هغې لپاره صحیح ده چې که تاسو مین خبره دي داسې ده چې کله په دا های لیول چې دی که نه جي اکثر مونږ وایو چې دوی مونږ سره هیلپ نه کوي دوی هیلپ کوي دوی ته اپروچ نشته خو تاسو لکه د وکیل صاحب غونته کې ایجوکیټډ خلک مونږ ته شته داسې نور هم ډېر په هاکی کې به تاسو ایجوکیټډ خلک وي نو که دا تاسو دی په ذریعه باندې دوی سره اپروچ وکړئ نو هغه ورځ لرې نه ده چې دوی به تاسو له ټرینرز هم درکړي دوی به تاسو له مختلف کوچ هم درکړي صحیح شو جي بل اخره کې راځو جي د ټرایلز حوالې سره چې کوم زمونږ په لوکل سټیج باندې ټرایلز کېږي نو یقین وکړئ چې په مردان کې کم یو وړوکی گیم کوي صحیح شو هغه ستاسو خپل وړوکی دی جي
کم سے کم تاسو چې هر یو ګیم والا ته زما دا سجیشن دی دا تاسو هم در کوم چې دا وباسئ چې دا وړوکی د دې کلب سره تعلق دی دا د بی کلب سره تعلق دی دا د ډي کلب سره تعلق دی دا د زیډ کلب سره باقاعده چې کوم سلیکټر راځي هغې ته ووایئ چې د مردان دا کم واړه دي صحیح شو دا ټول زموږ واړه دي لږ شی دی چې زموږ په دې وړو کې تاسو وګورئ چې کوم بیسټ تاسو ته میلاو شي صحیح شو نو که دا میرټ راغی نو یقین وکړئ چې په یوازې په مردان کې نه یوازې په کې پي کې کې نه په غونډ پاکستان کې به زموږ هاکي چې دی نو دا به په بره روان شي وکیل صاحب څه وایي دې باره کې تاسو د ټریل باره کې خبره وکړه دا مونږ همیشه پر چونکې کوچ ناست دي مونږ اکثر دای ته هینډ اوور کو چې هغه د وسره ډسټرکټ سپورټس افسر داغي سپرویژن کې دا د سپرویژن کې کیږي پک اینڈ چوز نه کیږي بالکل باقاعده په میرټ کار کیږي بالکل خط انداز نه کو چیرې د پلانینګ کلب سره تعلق ساتي نه د کلب سره تعلق ساتي بد هغه چې کم ټیلنټ دی او هغه کې چې کوم ابیلیټی ده دا غي مطابق دا سلیکشن کیږي او هغه بخیزي هغه پړاو کارم دي جیدا شانت ده چې تر سو پورې دا سیستم نه راغلی نو یاد ساتئ مونږه ډاون یو مونږ ډاون یو د دې لپاره به جی تاسو سټیپونه اخلي مختلف قسم میټینګز وکوي مونږه به تاسو هیلپ کوو په مختلف رقم د میډیا کوریج پروګرام سپورټس انسایټ چې دی دا تاسو پروګرام دی تاسو وکتل چې کوم زمونږ دا څومره پروګرام شو نو مونږ نن تاسو هغه چې کوم مین ایشوز دي هغه مونږ ډسکس کړو وکیل صاحب کم سټیج کې دي نن سبا ایم ایچ ایل خو تقریبا صرف ډرافټینګ پاتې دی چونکې کووډ دی او د کووډ د وجې مونږه میټینګونه سټاپ کړو صحیح دی چونکې موږ ته نور هر یو تقریبا زموږ هر یو سیس فائنل دی انشاءالله ډرافټینګ به مونږ ریسنټلی د اختر په څلورمه یا په پنځمه ورځ کوو چې ان کیس پابندۍ ونه لګېدې صحیح دی او کووډ مینټین پاتې نه شو چې ایکسټینشن میلاو نه شو ګورنمنټ نوټیفیکیشن ونه کړ او د 16 چې کوم دی 16 تاریخ دی 17 تاریخ دی 17 مئی نو زه بیا په خپل ټایم باندې خپل ټورنمنټ کوم 21 اپریل 22 اپریل به زما په خپل ټایم ان شاء الله 21 22 اپریل باندې 21 22 مئی باندې سوري فواد صاحب او ابتهار صاحب تاسو ډېر مننه بار به موږ تاسو ته تکلیف درکو بار راوړو چې کم ځای کې د مردان د پلیر خبره راځي او د هغه د گیم حواله سره راځي نو هغه کو ار یو گیم وی پاره کې موږ راځو او دا غي چې کم عہدیدار دي دا غي چې کم کوچز دي کم چې ټرینرز دي موږ به دا غي د امپروومنت خبره کو ځکه چې دا غي امپروومنت دي نو هغه د پلیر امپروومنت دي نو ګرام کتونکو مختلف پروګرام سره به موږ د پلیر आवाज جوړیږو راځو به نو په دې وخت باندې الله پامان